د جمعې په ورځ یو انسان د خپل ټایم نه یو 15 منټه روباسي او دا وظیفه وکړي. الله پاک به د انسان ټول تکالیف دا ختم کی او دغه رنګ دعاګانې به الله پاک دا قبلې او دغه رنګ یو انسان د زړه نه دا وظیفه وکړي کم ځکه چې د انسان عقل کاپری هغه زینه افبه وظایف دا کار شروع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاکه د صحت نه با خوند او مزي اهلي الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کوم زمنګ وظیفه را ډیره زیاته زبردست وظیفه را او زمنګ د وظیفې تعلق د جمعې د ورځ سره دی چې کوم سړی د جمعې په ورځ په د خپل ټایم روباسي او دا وظیفه وکي ان شاء الله العزیز الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي. الله پاک به د انسان ټول پریشانی د ختم کړي. کدا پریشانی انسان ته د رزق وي الله پاک به مالا مال کړي. دا سي زینم الله پاک رزق ورکړي چې انسان نو حیران وي. کدا مسله د نوکری وي الله پاک ولر نوکری ورکه خپل ځکه ول الله پاک نوکری ورکي. کدا مسله د ټینشن وي دغه رنګ کوم وګورو په دنیا کې چې څومره مسلې مسائل دي د ټولو مسلو د حل لپاره دا وظیفه ډیره زیاته مفید ده او دا وظیفه ډیره زیاته اغلا ده. نو راځي چې وظیفې طرف ته خدای نه خبره مخکې یاد ساتي چې کم سړی دا وظیفه په اخلاص باندې کې د زړه په صدق باندې وکي ان شاء الله العزیز دا وظیفه به خپل اثر او خپل کار داخلي. یا ساته چې کله انسان مایوس شي او کمزې د انسان مازغه د انسان عقل کافر دي الته کې محترمه بیا د انسان لپاره دا وظیفه د بیکار ورکي. د جمعې په ورځ چې انسان د خپل ټایم روباسي 15 منټه او دا وظیفه به کوي. نو راځي چې وظیفې طرف ته چې وظیفه څنګه را نو اول دا څنګه پکار چې موږ به و پیری درود ابراهیمی وایو کم د مانزه درود شریف دی دا به و پیری وایو. بیا به هغه نه بعد سل پیری بسم الله الرحمن الرحیم دا به سل پیری وایو. بیا به هغه نه بعد و پیری یا ربنا یا ربنا یا ربنا وایو. بیا به هغه نه بعد و پیری درود شریف وایو د مانزه کم درود شریف دی دا چې کله موږ و پیری ویلې بیا به هغه نه بعد دعا وکړو ان شاء الله العزیز چې څومره مشکلات دي څومره پریشانی دي او څومره تکالیف دي څومره ټینشنونه دي دا ټول الله پاک په خپل فضل په خپل قدرت سره ختم کی او تاسو ټول دعاګانې الله پاک دا قبول کی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.